بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین کے شمالی و جنوبی قطب کی مسامت میں آسمان پر موجود نقاط کو سماوی قطب شمالی و قطب جنوبی کہا جاتا ہے. گورا دا ازمکه ده کنه دا د دې جنوب دی دا شمال دی. ٹھیک ده دغه رنګي ٹھیک شو دغه رنګي دا خو اصل کې لږ بله کې چې دي نو دغه شانتي کږی دې ته زمینی قطب شمالي یو دې ته زمینی قطب جنوبي یا دویم نوم دې ته جغرافیایي قطب شمالي او دې ته جغرافیایي قطب جنوبي. بیا د دې جغرافیایي قطب شمالي په مسامت کې بالکل یعنی بالکل دې ته مخامخ په اسمان کې چې کومه نقطه ده نو هغې ته وایي سماوي قطب شمالي. هغې ته وایي سماوي قطب شمالي. او د دې قطب جغرافیایي قطب جنوبي په مسامت کې چې په اسمان کې کومه نقطه جوړېږي نو هغې ته وایي سماوي قطب جنوبي. پوه شوې په دې ځای پورې. اوس دلته دا سماوي قطب دا زمینی قطب شمالي ته مخامخ چې په اسمان کې سماوي قطب شمالي دی نو په هغې باندې خدای پاک هغه وخت په وخت باندې یو ستوری پیدا کوي. ټیک ده او هغې ستوري ته بیا ویلی کېږي قطبي ستوری. پوه شوې پې هغه سیاره نه وي ستوری دی. ټیک ده دومره غټ لکه بیا دا ستوری بدلیږي هم ٹھیک ده خو دا 6,000 کاله بعد بدلیږي چې دوره په قلاره دا بدلیږي که نه چې د دې سره پخوا کې بل دی موږ ته نه ښکاري په الحال نو دی لرې کېږي او د ده ځای له هغه راځي نو چې هغه د ده ځای له راځي په هغې کې څومره زمانه تېرېږي 6,000 سال به هغې کې تېرېږي. ٹھیک ده نو گویا که ته د 500 کالو پورې ژوندی یې که نه خو ته به دقه یو به اینې لکه هغه دومره لږ حرکت یې کړی چې سړي ته بیا زمونږ د عمرونه نو هغه به کېدای شي هغه پکې قیلولی پکې هم دی کړي پوه شوې نو دا زمینی قطب شمالي ته چې سماوي قطب شمالي کوم دی د هغې ته خدای پاک دغه نښه پیدا کړې ستوری دی په اسمان کې. اوس د دغې قطبي ستوری معلومول د دې د معلومولو دپاره بیا نورې نښې دي چې د دغې نښو نه به دی معلومې په هغې اندازو باندې به دی معلومې نو چې دی تا معلوم کو نو د ده نه ته خپل هغه عرض البلد هم معلومولی شي د هغه بلندي ناب که چې څومره بلند دی د هغې نه د خپلې علاقې عرض البلد هم معلومولی شي. که ته قطب شمال دې علاقې ته ته لاړې نو هغه به ستا د سر د پاسه ولاړي بیا که ته دلته رالې دا به بالکل د افق سره برابر وي بیا. پوه شوې بیا او که ته دې علاقو په منځ کې چې څومره دې خوا کېدې ګوره په دې ځای کې چې وي نو په سر دی یو ډیګری دې خوا شوی نو هغه یو ډیګری ته اوس چوت ښکاري 2 ډیګری نو 2 ورته ښکاري 3 موږ په 34 یو موږ ته به 34 ډیګری هغه بلند ښکاري په اسمان کې. ټیک شو نه دغې نه مونږ هغه عرض البلد هم خپل معلومو. دویم دا وختي چې مونږ په دایره هندیه کې هغه خط نصف النهار راویستو نو دا خط نصف النهار خط طول البلد هم دی که نه او تمام خطوط طول البلد سیده تللی دی او په قطب شمالي یو ځای شوي دي که نه او دی د قطب شمالي د پاسه دی. ما تا ته ویلي چې بره یو کس په چت ولاړ دی او لاندې د هغه بلکل د هغه نه لاندې یو کس ولاړ دی خو هغه لاندې تا ته نه ښکاري په منځ کې دیوال دی هغه برې ته ته مخامخ ولاړ یې د دې معنا دا ده چې ته دې لاندې ته مخامخ ولاړ یې که نه پوه شوې نو موږ ته خو دا قطب شمالي د ځمکې نه ښکاري خو قطب شمالي سماوي خو راته ښکاري که نه او هغه د دې د پاسه دی بلکل نو چې ته دې هغې سماوي ته مخامخ ودرېږې دا دې شو لکه چې ته هغې زمیني قطب شمالي ته مخامخ ولاړې. ټیک ده نو دقه هغه خط د طول البلد به دې هم شي ځکه طول البلد خط هم سیده قطب لتلی دی که نه او دقې خط د طول البلد ته دې ته خط د نصف النهار هم وایي
خط د نصف النهار وي. نصف النهار خط ورته په دې معنا سره وي چې د خدای با قدرت دا دی چې کله دې خط لا نور را ورسیږي نو دا خط چې په کوم علاقه تللی په دې علاقه کې نصف النهار وقت وي، هلته وقت نصف النهار ورځ عرفي نهار چې دا بالکل منځ له راغلي. ٹھیک ده؟ نو دې خط ته خط طول البلد هم وي، خط نصف النهار ورته هم وي. په دایره هندیه معلومولی شي، د دې قطبي ستوري نه هم معلومولی شي. ٹھیک ده؟ دغه قطبي ستوري سره عرض البلد راته هم پیدا راکړه، هغه پې معلوم او هغه خط نصف النهار پې هم معلومولی شو. ٹھیک شوله؟ نور بیا مختلف فواید راځه دی له. اوس د دې علامات به ذکر کړي چې یاره دی به ته څرنګې معلومې د دا علامې څه دي. لکه بالفرض ته سره مانوس بار بار دی لیدلی که نه، نو بیا خو علاماتو ته هم ضرورت نشته، خو سړی ډایرکټ پېژني په خپله چې عادت شوي ورسره. خو چې مانوس ورسره نه ابتداءً د اول وهله کې ته دی معلومې، نو بیا به شی معلومې په علاماتو سره. پوه شوې؟ اوس راځه زمین के शिमाली व जनूबी कुतब के मुसामत में आसमान पर मौजूद नुकात को समावी कुतब शिमाली व जनूबी कहा जाता है. दर्जबाला तस्वीर में बड़ा कुर्रा समावी है और इसके दरमियान कुर्रे अर्ज नजर आ रहा है. जमीन बतरफ मशरक دا ټوله कुर्रा ما تاسو ته پرون ویلو که نن مې ویلو مې داسې ګلوبونه شته دی که نه چې د شیشې جوړي، دا کرښې به جوړې کړي او دننه پکې لیټ لګېدلی، نو چې هغه لیټ ته ولګې که نه او کمره دې ورته توره تیاره کړي نو غیر چاپېره په دیوالونو په چته په دې باندې کرښې جوړې شي، سوري جوړ شي که نه، نو ته دا ګلوب بیا هغه ځمکه برس کا او هغه غیر چاپېره کرښې څه برس کا هغه اسمان. او یا داسې ګلوب وي چې د شیشې جوړي دننه پکې وړوکې بلېږي، هغه دننه وړوکې ځمکه پرس کا او د پاسه د غټ ګلوب څه پرس کا دا اسمان پرس کا. نو هلته په هغې کې چې کم خطوط دي طول البلد عرض البلد څرنګې نو هغه به بره په دې برې کې وي، د هغې په مسامت کې بالکل مخامخ هغې ته. ها درجباله تصویر में बड़ा कुर्रा समावी है. या تصویر دوره پاک نه دی، دې خوا دې طرف ته وګوره اشاره ته شاید چې دلته پاک تصویر وي. نشته دا دی. ٹھیک شو اخیری دی که نه؟ ٹھیک شو دا دی دننه یې پکې ځمکه پرس کړې ده، د هغې برابرۍ کې دلته بیا هغه نور د ځمکه کې هغه قطب شمالي دا سماوي قطب شمالي، قطب جنوبي سماوي قطب جنوبي. ٹھیک شو هغې کې دننه خط استوا ده، دلته دایره موندل النهار. ٹھیک شو دې زمینی ته جغرافیایي وي او د اسماني ته سماوي وي. بس اوس راشه درجبالا تصویر में बड़ा कुर्रा समावी है और इसके दरमियान कुर्रा अर्ज नजर आ रहा है वही नहीं आ रहा है. नजर नहीं आ रहा है बनेगी. जमीन बतरफ मशरक क्लाक वाइज महवरी हरकत करती है. बतरफ मशरक دا ځمکه دشي حرکت کوي، دشي د نور نه دشي کوي. ٹھیک ده؟ نو چې دشي کوي نو هغه نور موږ ته دشي ښکاري چې دی دشي دي. ٹھیک ده؟ لکه دشي ځمکه دشي راله د نور دشي لاړ. ٹھیک ده؟ یا ځمکه دشي راله د نور موږ ته په دې طرف باندې خو چې په یو طرف نور په کوم طرف ځي په دې بل طرف ځمکه ځي. په حقیقت کې په نظام شمسی کې سولر سیستم ورته وي. سیستم نظام ته یو سول په لاتینی ژبه کې ورته وي، په انګریزي کې ورته سن وي که نه، او په لاتینی ژبه کې ورته سول وي. نو سولر سیستم نظام شمسی و نظام شمسی کې نور بیا ساکن دی، ځمکه ته ګیر چاپېره ګرځي. بیا د دې نظام شمسی نه بره یو بل نظام دی، هغې ته کهکشا وي، په انګریزي کې ورته ګلیکسي وي. سیمسنګ ګلیکسي موبایل که نه، ګلیکسي کهکشا ته وي. په دې کهکشا کې زمونږ چې کومه قریبه کهکشا ده چې زمونږ نظام شمسی د هغې حصه ده، هغه کهکشا کې په اربونو داسې نظام شمسی دي، په ارباو.
ٹھیک ده بیا زمونږ دا کهکشا د دې نوم دی ملکی وی دا بیا د یو بلې کهکشا حصه ده او په هغې بله کهکشا کې داسې په اربونو کربونو کهکشاونه دي بیا هغه د یو بلې حصه ده دا د 15 پورې دریاب شوي دي دومره نظام دی د خدای چې سوچ سړی په دې سوچ تصور هم نشي کولی چې څومره لوی نظام دی پوه شوې پې نو اوس راشه زمین بطرف مشرق محوری حرکت کرتی ہے جس کی وجہ سے سماوی کرہ بطرف مغرب حرکت کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے دونوں حرکتوں کو تیر کے نشانات سے واضح کیا گیا ہے نیز زمین کے قطبین کی مسامت میں سماوی قطب شمالی و جنوبی بھی دکھائی گئی ہے دا ہویا نقشے خبرات ہوگا دب اکبر یادی توی بنات الناش بنات الناش بنات چاته ویلې بنت لورانو ته وي او ناش چې دا لاش ته وي دې مطلب اسی دا یو اسی پرځي خبره درو خبره جوړه کړي چې دا مثال په تور باندې دا یو سړی مړ دی او په کټ کې څلورو کسانو راغستی دی او دنه درې لورانې پاتې شوي دي هغه قلاریږي نه خلکو پسې کور دروازه هم بنده کړه خو نه ایسارېږي پسې هم را روانې دي مقبرې ته هسې دا یو پرځي نوم یې بنات الناش ورته وي یا دا داغی ریچ اغا شکل ورکی داغی میلو گنده کی شکل تینا جوڑی دب اکبر یا بنات الناش پا عربی پا دی انگلیش کی ہوتا ارسا میجر یا گریڈ بیئر ہوئی دے میج صرف لکھ رہے ارسا میجر قطب تارے کو پہچاننے میں مدد دینے والے 7 ستاروں پر مشتمل ایک جرمٹ کا نام دب اکبر ہے یا وستوری سلور دا اور دریدا اس کی شکل ہل یا چمچے کی طرح ہے چمچ پشا چمچ ہم دگا نا پین لگا تو ٹھیک نا دیا غلاس کے اس جمکے میں جمکہ گروپ یہ جماعت اس جمکے میں پہلے 2 ستارے ہمیشہ قطب تارے کی سیدھ میں رہتے ہیں دا دو ستوری جدی کا نا دا دا قطب ستوری برابر رہی گی بالکل سورہ برابر ہے کہ اس لیے ان 2 ستاروں کو دلیلین یا پوائنٹرز کہتے ہیں دلیلین کے درمیانی فاصلے کو اگر 4.5 گنا بڑھا دیا جائے تو قطب تارے تک پہنچا جا سکتا ہے دی دوڑ کو منس کی جدا سمر فاصلہ دا دوڑ دلیلین دی نو کہ دا فاصلہ تو پوکم 15 گنا سوا کی یعنی 15 گنا تقریبا نو جو مخامخ کم ستورے وہ دا قطب ستورے پوچھوئی بھی وہ سراشا اس لیے ان 2 ستاروں کو دلیلین پوائنٹرز کہتے ہیں دلیلین کے درمیانی فاصلے کو دا تو قطب تارے تک پہنچا اس جرمٹ کو بنات الناش بھی کہا جاتا ہے دب اکبر گویا ایک ریچھ ہے جس کی گردن میں رسی ڈال کر کونٹے سے باندھ دی گئی ہے اور وہ کونٹے کے گرد چکر لگا رہا ہے وہ کونٹا قطبی ستارہ ہے بنات الناش وجہ گویا ایک جنازہ کی چارپائی کے پیچھے بولے دا سی درو خبر دا ہاں اسی پرزی خبر دا دیسی نو یو بمم قطبی ستورے معلومو دا دی بنات الناش نا یا دا دب اکبر نا یو علامہ داشو ٹھیک دا دویم علامہ ذات الکرسی پا دیگی لاتینی جبا کی کیسو پوپیا ورتوی ٹھیک دا عام انگریزی کی دیتا ڈبلیو سٹار ہوئی لیکن دیتا شکلم دیسی نا ڈبلیو پشان دی ٹھیک دا دا ہم علامہ دا قطب ستوری دا رازا قطب تارہ کو پہچاننے میں مدد دینے والا دوسرا مشہور جمکہ ذات الکرسی ہے ذات الکرسی یعنی کرسی ہوتا کی شکل ہم جوڑے کن خیال کرے جلتا ہے لکھ لیے گا نا یہ دا یودا ڈبلیو شکل ہم جوڑ گو گا نا او دیسی ذات الکرسی یو کرسی دا جو زنانا پی ناستا دا چرت غمی شیو جو بیاڑی روح باد شی عددی پورا شو جو شیشه زانتا مخیدنی ولی دا ویختم مونگا زی وہی بھی دا لویا قصے والا جوڑا کری دا قطب
कुतुब तारा को पहचानने में मदद देने वाला दूसरा मशहूर जुम का ज़ातुल कुर्सी है। ये जुम का अंग्रेज़ी हर्फ W की शक्ल से मिलता जुलता है। W की कुली जानिब का रुख हमेशा कुतुब तारा की तरफ रहता है। इसके पहले और चौथे सितारे को मिलाकर इस पर 90 दर्जे का जाविया बनाए तो सामने कुतुबी सितारा नज़र आएगा। शक्ल से ये बात समझी जा सकती है। बिल्कुल शक्ल न मालूम है। दसी 1 2 3 4 5 अगर 1 और 4 यौ जाएगी ना 1 और 4 च द्वाड़ा यौ जाएगी दी तब मखामख पर 90 दर्जे जिल्द जाविया जोड़ सीधे वो कुतुबी स्तूर पोएगी भी दा बिखिनन ज़ाहिर है। हाँ उसमें बदी द्वाड़ों के ऊपर दे दा द्वा लामी से जिक्र की करना दा लामा और दा लामा ना यो बलते दी मखामख दी नो को द्वाड़ा दी यो के बरी करना नो दा बल बिया लांदी दा बिया नखकारी ठीक ना और जो द्वाड़ा दी दी उफुक तनिज़दीन जीवन बिया द्वाड़ा खकारी वो बिया पर दी दुबे अकबर की दस्तूरी लगवाड़ा वाड़ा दी नो टोटल नखकारी दा दो दलीलें पर की खकारशी और दा नूर पर की बिया उसका W स्टार लैंड दी तले का ना और दा दुबे अकबर बरी बिया दी दा टोल खकारी चिबारी वो जो उफुक तनिज़दी शिवी नो बिया वाड़ा वाड़ा नखकारी अगर गड़ दो दलीलें जी दिया का बगी खकारी अनूर सन्न से एहसासी की ठीक ना और इश्ते टोल मौजूद दी खदा खैर द्वाड़ा द्वाड़ा राशा पैदा नंबर 3 इन दो जुमकों में से एक मशरिक और दूसरा मगरिब को होता है तो इस वक्त ये दोनों जुमके नज़र आते हैं। लेकिन जब एक कुतुब तारा के ऊपर और दूसरा नीचे यानी उफुक की तरफ होता है तो इस वक्त सिर्फ वो जुमका नज़र आता है जो कुतुब तारा के ऊपर होता है कि यो मशरिक थी यो मगरिब तो बिया द्वारे पर नज़र राजी उनको बरा करता है बिया यो पर नज़र न राजी। पैदा नंबर 4 इन दो जुमकों में से कोई एक जुमका हर मौसम और हर रात के हर हिस्से में ज़रूर दिखाई देता है। यो बखा मखाई ऐसे बनना जी यो बखा मखाई। पैदा नंबर 5 कुतुब तारा की तरफ रुख करके खड़ा हो जाए तो दाएं हाथ की तरफ मशरिक और बाएं हाथ को मगरिब होगा। बरी सगीर पाक हिंद का क़िबला मगरिब ही को है। उस तक कुतुब स्तोरे मालूम का अगे तक मखामख दिशी उतरेगा अल्लाह द्वारा दिशी कोला होगा नो दायो बदी मगरिब मशरिक से अवल बदी सी मगरिब शी अजम हिंद पाक से दे हिंदुस्तान पाकिस्तान दागे क़िबला उमूमन मगरिब टोला मगरिब तरफ था जो बिया ऐन क़िबला पर किसान न मालूम होगा बस तरीका वो बिलफर्ज का मगरिब तो उधर दिन मुंजी की ठीक शोला क़िबला आगे तरफ था। पैदा नंबर 6 कुतुब तारा का उफुक से जितना इर्तिफा होता है मकाम मुशाहदा का अरजुल बलद भी तकरीबन इतना ही होता है। तब उफुक मालूम किया और बिया बद कुतुब स्तूरी द उफुक न बुलंदी मालूम की 100 दर्जे बुलंदी व दक़स्ता अरजुल बलद दन वही मुगना चियो पे अरजुल बलद मालूमी। अलबत्ता दो हालतों में यानी कुतुब तारे के अपने मदार के ऐन मशरिक या मगरिब में होने के वक़्त कुतुब तारे का इर्तिफा और मकाम मुशाहदा का अर्ज़ बिल्कुल बराबर होता है। दो हालतों बहरहाल दीन जी तक सिर्फ पदी इक्तिबा के अरजुल बलद मालूम है बेवकी परक राजी ठीक है जगह तो कुतुब स्तोरे दे मकाम मुशाहदा दज़मक हम हरकत कई का ना पदी की लग परक राजी दा परक हम देर कम दे दा डिग्री या नीम डिग्री या नीम डिग्री दोरा पूरे परक राजी ठीक है वो कुछ अर्थ मिसाल बतौर बांधे अगा दे दा कैसे मदार के अलबत्ता दो हालतों में यानी कुतुब तारे के अपने मदार के ऐन मशरिक या मगरिब में होने के वक़्त खुद कितना कुतुब स्तूरी मदार मालूम की ठीक शो ना पस्तर गुना मालूम अब बिया पदे गटो टेलीस्कोप बदी चीजों बांधे कत दागी मदार मालूम की नुजे अगर कल पैन मशरिक की दा कुतुब स्तोरे या पैन मगरिब की बिया ब अरजुल बलद टेक्स दर की वो कुदा मशरिक ना दा मगरिब ना अखवा देखो न बिया पकी लग पर काजी ठीक ना अगर दुमर जियात लरे दे मा तस्तो वीडियो मैदा
نور چې زمونږ نه دی دا زمونږ نه څو منټه لرې دی 8 منټ 24 سیکنډ د رڼا په رفتار سره دا د رڼا رفتار دی په دې رفتار سره 8 منټ او 24 سیکنډ یعنې د نور د سطحې نه چې رڼا شروع کېږي او په موږ دلته لګي نو په هغې کې څو منټه تېر شوي 8 منټ 24 سیکنډ سپوږمۍ زموږ نه په باندې 1 سیکنډ لرې ده د دې د سطحې نه چې رڼا شروع کېږي او موږ ته رارسي نو په باندې 1 سیکنډ 4 لکه کیلومیټره دي او رڼا 1 سیکنډ کې 3 لکه کیلومیټره دوی کوي او دا قطب ستوری هم د دغې رڼا په اعتبار 256 سال زموږ نه لري 256 کاله رانه لګېدې او چې داسې کال چې د هغې میاشتې د هغې ورځې د هغې ګنټې او د هغې منټونه سیکنډونه د رڼا غ رفتار یعنې چې 1 سیکنډ 3 لاک کیلومیټر وي